اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. علم تر الى الذي آیاتنی خبر دا آغا کسنا دا علم تر لفظی مانا خدا را آیاتا ندلی دلی آغا کس نو آغا خوی لیدلی ذکرنے چاہے پخوا زمانی کی صدا مردی وجی دیتا منگو رویت قلبی دزر لیدل مانا یعنی تا نی خبر. علم تر الى الذي آیاتنی خبر دا آغا کسنا حاج ابراہیم چاگا آرگومنٹس کو ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربہ پباب دا پروردگار ددکے ان آتاہ اللہ الملک او اللہ تعالیٰ فرمائی زما ذات دات لے چے خلق دے پکی آرگومنٹس کی نا دا سپیریئر اتھارٹی کو صرف اوبیڈینس دے سچے اوبیڈینس تے بس وی نوی مانا آرگومنٹس پکی متوا خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا آرگومنٹس لے کول دا غسڑی ابراہیم علیہ السلام سرا ان آتاہ اللہ والملک زکا چی اللہ تعالیٰ والا بادشاہی ورکڑے وا دے بادشاہی متکبر کرو نو دو شیونا دا سڑے متکبر کی یو دولت او یو منصب یو مال یو منصب دا سڑے متکبر کی او تر دے حد متکبر شی چی دے دا خدای ذات کی ہم بیا خبریں کئی دا پیغمبر پا ذات کی ہم خبریں کئی پا قرآن کی ہم خبریں کئی پا سنت کی ہم خبریں کئی پا دین کی ہم خبریں کئی او باعث سے یا دا سلسلے کی پیسے ور سرا یا دا سیدھا سے وہ ورکوٹ ہونے منصب ورطا ملاوی نو اس پتہ لگے دا کہ دا انسان ظرف دمرا مختصر دے ظرف نہیں کنا لوخ ہے یعنی دا لوش دمرا مختصر دے کہ دا لوگ بندے مال برداشت نکلے شو دا خدای پا ذات کی خبر شروع کری دا پیغمبر پا ذات کی خبر شروع کری دا دل پر زید خبر شروع کری دا اولی ذکر چی ظرف مختصر دے دا لگے پیسے ور سر راغلی دی دغه پیسې برداشت نکړي شي یا ظرف مختصر دی لګ ورکوټه غو منصب ورته ملاو شو په هر څه کې خبرې شروع کړي. الله تعالی فرمایي چې دغه د دې سړی نوم نمروز سنو خلک ورته نمرود وایي نمروز دا ځال سره دی دا بادشاہ د ابراهیم علیه السلام زمانه کې. علم تر الی الذی آیاتنی خبر دا کس حاج ابراہیم چاگا آرگومنٹس کول ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پباد پروردگار ددکی ان آتاہ اللہ الملکا او باعث پیداو وجہ داوا آتاہ اللہ الملکا چی اللہ تعالیٰ دلور کرو بادشاہی اذ قال ابراہیم واغوکی چو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی دی نمروز دا ابراہیم علیہ السلام نے تپوسکوی داتا چی رب 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 چی زما ادا رب سکتے دا رب سوک دے نو ابراہیم علیہ السلام ورتو ربی اللذی وی رب زما اغکس دے یحیی چی جوند ورکی و یمیتو امرگ راولی رب زما آغازات دے چی جوند ورکی او مرگ راولی دوی خواه دا ڈیفینیشن دے رب نو دو قیدیان راو گستر دا چرتنا پوری چرخینا صحیح تا پوری چرخینا چی پیبانی آرڈر شو دسو مونگو تا پانسی وائیو پدار کولو نو دو قیدیان را وستل وی گورا دی دوارو باندې حکم شوی دی دسو د پانسی کولو او د پدار کولو هغه یو ته ته آزاد شو او هغه بل وی پانسی کوي نو نمروز وی که رب دیتا وی چې ژوند ورکوي او مړول کوي نو دی یو لما ژوند ورکړه دا بل مړک یو لما ژوند ورکړه دا بل مې مړک ابراهیم علیه السلام پوښي سړی خالص د خرو دی خبره کوي نه سړی دی یو لږ ژوند ورکړه نه دی ژوند دی پرې خو ژوند دی ورکړه ژوند دی پرې خو ژوند دی پرې خو دا بل مړکړه نه قتل کړه مرګ دیتا وی چې without using anything you decide to die. قال اوید انا احییتم جنولکم و امیتم لولکم. قال ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ تاکی سر اللہ تعالی آیاتی بالشمس رات للکین وربانے من المشرق دا مشرقنا سہر دانور چتر رو باسی مشرقنا
فاتی بها من المغرب راوستلو کت دین ور باندې د مغرب نه. اوس ابراهیم علیه السلام ور سره په سپلیمنټری او په ضمنی بحث کې ځان انوال نکړ چې ور سره نو بیا دارشتونی کولا چې نه دا تا چې څوک یو دی ژوندې پرې خو د بل دی مړکړ نه قتل لګا. صحیح. اوس دې ته بوا غیر مقصدی خبره کې ځان انوال کول. ابراهیم علیه السلام اډوا خبره پرې خو ده چې دې په خبره پوهیږي نه یو بل واضح دلیل ورته وایا. نو واضح دلیل ورته دا وی زما رب هغه دی چې دې نور خاتنه نور راخیږي مغرب باندې ډوبېږي ته د مغرب څخه راخیږي. فبهت الذی دهشت زده حیران شو هغه کس کفر چې کافر شوی. ځکه سره بیا جواب خونو کو ورسو. اوس الله تعالی وای چې جواب ته ما یې کینی دې خو بین الاقوامی دروغجن څه شو بین الاقوامی او مسلم دروغجنو. ابراهیم علیه السلام ته داوم ویل شو چې نه دا سحر د مشرق نه نور زرا خېجوم تخپل خدای ته وایي چې مغرب نه راوخیږي. ځکه دا به سره بچا فیصله کوله. صحیح. یو سره چې په دروغ باندې اون خلی نو بیا ورته رښتونی کول شي بس هغه بیا ولاړ په جهالت باندې. نو کو نمروز دا ویل چې نه دا چا ویل دي چې دا د مشرق نه روزانه نور ستا خدای راخیږي دا روزانه د مشرق نظر راخېجوم تخپل خدای ته وایي چې د مغرب نه راوخیږي. صحیح. فالله تعالی بس ما دا جواب ورکړ. یعنی سړی دومره هیبت زده شو چې خبرې ته جوړ نشو. دومره هیبت زده شو چې خبرې ته پام نشو. ممکن ده چې رسته بیا پام شوی یره ته دامه ورته هغه ویل سبا نه بل پام شوی ورته. صحیح. نو زمونږ وطن کې ضرب المثل دی. تاسو وطن کې مونږ وی وای د جنگ نه بعد د کومه چپېړه را یاد شي. تاسو چپېړه وای تاسو وای چپلا چې دا چپېړه او چپلاخه چې جنگ ختم شي د اغه نه بعد را یاد شي چې یره کما هغه شیر سره داسې او چپلاخه ور کړې نو هغه بیا د خپل مخ لره خاص کړه لکه چې دا کار نه. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ہدایت نو کوي قوم ظالمانو ته. او کلذی یا مثال د پشان د هغه کس دی مر غلا قرية چې دې ته په یو خار باندې شار باندې وهي خاویه ادا خار را پروته او غلا غروشیا سرد چتون خپلو یعنی مینز ټول ډیمالش شو. دا خار ټول ډیمالش شو الا که زلزلہ چې راشي او ارض خراب شي. قال ندی سڑیوے انا یحیی پس طریقہ با جوندے کئی عازے دے شارلا اللہ تعالی بعد موتیا پس د مکمل خرابہ یو دمڑے دود دینا. نو اس دے سڑی پا عقیدہ کے فرق نو دا یقین خوو چې اللہ تعالی د مرگ نه بعد جوندی کول کئی خداغی کیفیت بسی داغی کیفیت بسی. لکه مثلا اوس موږ په دې باندې عقیده ده او دې باندې موږ پوهیږو چې شیرشاه سالویج گاډي سمول شي خو موږ چې صرف د کیفیت تاسو کو چې دا ته څنګه طریقه باندې سمې نو دی وای دا زما یو میکانیک ته اغله بوزم هغه تاسو برابر کې نه وی ضرور پته نه لګي. تاسو یعنی کسیټ دي چې پټ کړی نه په کې تاسو د کمپنۍ سیټو لګي چې سړی وای نوې گاډي راوته درې درې ملي مال دې گاډي پیدا کنه اذا ته وګاړه فکر ده بلکې اذا رضی الله درته رضی الله غفریه خاطر څه ته شاوغه ته په 100 پیسې ها ستام چې ماشومان دوی شین دغه غمونه کوي. او نه زه په دا باندې وستلم چې ابو پلاس فلمل ریو بایسکل وای قال ان بلکې بایسکل نو وای مو ته کې خر وای ته ته کې خبر بلکې خلک نه کوي ها پس یې کوي نه له شهر نه بار فخرو کوي قال انا يحيي هذه اللعنه چې سرنګي بجوندې کیدا شار الله تعالی بعد موتیا پس دمړې دود دینا فاماته الله پس مړ اوسات دې سړی له الله تعالی مئات عام سلکالا ا دې سړی نومو حضرت عزیر علیه السلام سو فاماته الله پس مړو ساتدل الله تعالی مئات عام سلکالا ثم باسا بیا ژوندې کده قال الله تعالی ورته کم لبستا سوره وخت تیر کدمړې دونه بعد دمړې دو اره دې بیا ژوندې کیدو میس کې څومره وخت
نو اوس د آسمان ته وکتل، د آسمان ته وکتل، نو مثلا د وفات شو په 10 بجې سهار، وفات شو په 10 بجې سهار، چې کله خدای بیا را ژوندې کړ نو هغه د ماسپښین 1 بجه وه، سوا د ماسپښین 1 بجه وه، نو چې آسمان ته وکتل چې ټایم په دغه د ماسپښین وخت دی. اوس دې په دې کې کنفیوز چې دا هم هغه ورځ ده چې پکې مړ شوم که دا بله ورځ شوې ده، چې دا هم هغه ورځ ده چې کومه باندې زه مړ شوم، نو که هغه ورځ ده چې کومه باندې زه مړ شوم، نو خو 3 غنټې شوي دي، نو بعضه یوم څه لږه حصه د ورځې مې تېره کړه، او که نه 2 ورځ شوې ده نو بیا پورې ورځ مې تېره کړې او 2 غنټې د پاسه. قال دورته وی لبستو یوما، ما وخت تېر کړه د مرګ او د دې دویم ژوند میاشت کې 1 ورځ، او بعض یوم یا سیسه د ورځې. قال الله تعالی ورته وی نه بل لبست مئة عام، بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله، سوره 100 کاله. خو الله تعالی فرمایل چې ګوره زه چې کوم شی خرابولو نه ورکوم نو بلا موده پې تېره شي خو خراب نه کړم. نو تا سره 2 شیونه وو، یو تا سره خوراکو، په خوراک کې مونږ ورته انځر وایو، تاسو ورته وایي، او دا انځر داسې خوراک دی چې ډېر خرابېږي ډېر زر، په فروټو کې داسې فروټ ته ده چې ډېر زر خرابېږي. او بل د سره د انګورو جوسو، د انګورو جوس ورسره، د ګریپ جوس ور، د ګریپ جوس هم د ټول نه زیات در خرابېږي، خصوصا چې تا پریزرویشن نه کړی، نه کړي اوس یې 1 غنټه پسې ګوره شراب شوي ازګونه کوي. صحیح، الله تعالی ورته چې وګوره هغه کوم انذران چې در سره هغه کوم سفر کو نه دراغله، کوم جوس چې در سره د انګورو حکیم. فانظر الى طعامك، وګوره طعام خپلتا، وشرابك او خپل مشروب تا لیکوډ تا، لم يتصنع چې متغیر شوی نه دی. وانظر الى حمارك، نظرك الى حمارك، خرخ پلتا دی ستا حرتا. ولنجعلك آیتا للناس، لنجعله ولنجعلك چوگرزو دا خروتا آیتا نشانی للناس خلق دپارا. وانظر الى العظام، اگورت الى العظام اڈکتا، نو د سره دا کم خرچو ناغوم الله تعالی مړ کړو، نو دې خدای ډوم به راځوندې کا ورته د خر دې اډو کو ته ګوره، څه ګوره د خر دې اډو کو ته ګوره چې دې کې څنګه حرکت پیدا کیږي او بل ته څنګه رانږدې کیږي. وانظر الى العظام، اگورت اډو کو دې خرتا کې فننشزها، جس رنگ حرکت ورکو مونږ دیلا، ثم نكسوها لحما، بیا غستو دې تغوشا. فلما تبین له، کله چې ظاهر شو دتا په مشاهده، قال عالمون دوی عالمو زد مخکنه پدې پویدم ان الله غلا کل شیء قدیر، چې الله تعالی پاسیز باندې قدرت لرونکي دی. خو ما صرف مشاهده کول غوښتل، عقیده مې وه چې خدای مړ ژوندي کوي، خو ما کتل چې دا ژوندي کوي څنګه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارینی آیاتا چو ابراہیم علیہ السلام اور رب زما ارینی و خیماتا کی فتحی الموتا کہ سرنگ تجوندی کے مڑے، چھ مڑی سنگ جوندی کے، یعنی دا خو زما عقیده چې ته مړي ژوندي کولی شي، خو څنګه یې ژوندي کې؟ لکه نثار احمد ته مونږ ووایو چې په دې پوه یو چې ته د شی دا ریکارډینګ په کمپیوټر ورخېجولی شي، خو ته مونږ ته وښایه دا څنګه ورخېجې؟ د په هغه مهارت کې زمونږ شک نشته، خو څه غواړو؟ مشاهده غواړو. قال اولم تؤمن، اللہ تعالی ورتوی آیت ایمان نساتے، قال دوئے بلا او ختم، ولیکن لیطمئن قلبی، خدا دیر پارا چی مطمئن شزر زما. قال اللہ تعالی ورتوی فخذ ارباتا من الطیر، تونسا سلور مارغان، تونسا سلور مارغان. نو علماء فرمائی چیوے دا چکن انیسا سشے چکن، او یو شاهین اونیسا سشه شاهین، او یو مونږه مردار خور ورته زموږ وطن کې ورته گنجای وای، چرته کله کله چې لوی مردار اوش او ډیر دوره غټ شي وي په سره درې وجه ته مونږ گنجای وای. اچھا، او سلورم هغه کاونټر، تاسو کاونټر څه پیژنئ؟ کاونټر. نو دا سلورونه ونی سر الله تعالی ورته دا ټول سنو ته کټ کا
سرونه کټ کړل وې دا وخت ولې یو ځای اوټکوا نو دا وخت ولې یو ځای اوټکوا سرونه ځان سره کا ادانو وخت ولا یو ځای اوټکوا دا ستاله شار نه چاپیره غونه چي دي دغه مخلوط او مکس وخه د دې په دې غرونو باندې سر باندې لګل کېده ابراهيم عليه السلام یو غر ته خطل ترې شي خدای بل غر ته خطل ترې بل غر ته خطل الته لګي اوس پته ولګی دا چې د هر یو مارغه د بدن اجزام تقسیم شي سره مکسیو مثل یو مارغه د بدن سایز حالت پراتو سالته پراتو دغه رنګ بل صحیح ابراهيم عليه السلام تعالی وې دا سرونه ځان سره ونیسه نه بل دغه سرونه ځان سره ونیسه او یو ورته आवाज وکړه نو ابراهيم عليه السلام وی تعالو راځي نو کتلې چې هغه ذره را الوزي یو بل جدا کیږي د کاونټر سره راځي د پکې باچا هغه باغې ته راځي د شاهین هغه شاهین ته راځي ادب چکن ته ورځي څلور ورځې جمع دي الله تعالی ورته دا مشاهده دغه چل بکیږي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن دا مائل کا یعنی عادت کدوی الیک ځان سره ثم اجعل بیا اغرزوا او بیا واچوا غلا کل جبل په هر غر باندې د خپل شار غنا منهن ردوین جزءا سیسا ثم ادعوهن بیا دوی لپلن ورکا یاتینک سایا راضی بتاتا ردون وګړي وعلم ان الله عزیز حکیم پوشا تاکي سر الله تعالی غلبه والا حکمت والا دے مثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبۃ پشان دا غدانې دي انبتت سبع سنابلا چې غرا زرغون کی سبع سنابلا وږي تاسو وږي وایو فی کل سنبلت پہر وجی کی میں تو حبت سلدانی وی واللہ یضاعف اللہ تعالی سو چند کیدا ثواب لمن آچاتا یشاو چیرا دیو کی واللہ واسع اللہ تعالی دا ورکڑ پہ اعتبار دیر فراخ دے علیم عالم دے الذین کسان انفقون اموالهم چدی خرچ کئی مالون اقبل پلار دا اللہ کے ثم لا یتبعون ما انفقوا بیان نہ لگئی نہ ورپسین لگئی ثم لا يتبعون بیا ورپسین نہ لگئی ما انفقوا دیکھ پل خرچ کو ورپسے منن احسان بادل مونږ احسان بادل وای ورتا لکه سړی سره د خیرات مهرات ورکړل دي یا سړي کی دی ور سره کړل دا اسبالک داغه نه خفشوي سړی پرون چالتن خطه ونه بیا دا خبره نه ده داسې نه پیسې ما درکړي یا هیلپ می در سره وکړو یا ملاتړ می در سره وکړو دا کول نه مونږ دې ته احسان بادل وایو صحیح نو الله تعالی فرمایي چې کوم خلک خدای د پاره مال خرج کوي هغه چاته بیا دی نه ثم لا يتبعون ما انفقوا بیان لګي هغه خپل خرج کول پس من احسان بادل ولا اذن ان ولا تکلیف ورکي چې خرچې نه کړې دي یا احسان ور سره کړې دي اوس کې تنګومه کا تکلیف کومه دې کښ نشي کوله ځکه دې زما د احسان الله تعالی دا خکر خو نه دی لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره دوی اجر دی پنځ د پروردگار دوی ولا خوف عليهم نبیر دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی فکر ملکیږي قول معروف خوږه خبره قول معروف خبره قول معروف معنا خوږه خبره ومغفرة مغفرت بخشنا خیر من صدقت دا بہتر دا صدقینا یتبغها اذا چی اگے پسے اولگی ور پسے اذن سپیرا خبرہ نو اس چا سره دی احسان وکړه یا خیرات دی ولور کو او سبا دی بیا ذلیل وکړه سبا دی بیا ذلیل وکړه احسان دی ورته یاد کړه خلق وړاندې سړي پروند لږه مړي دی نه بیا موږ تار کړه خوراک راولېږه یا موږ دله دوره پیسې درکړي صحیح د خلکو مخکې د ذلیل او رسوا ده نو الله تعالی فرمای د دینه خو چې پرون چې دنه وختنه کړي و یا د لوګي مړي ده چلته ورته خبره کړي چې بابا موږ معاف کا صحیح نو الله تعالی وی دې خیرات نه هغه کار خو دې صدقې نه هغه کار خو والله اللہ تعالی غنی بے پروازہ دے حلیم البردبار دے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مباطل وے صدقے خپل بالمن پس بادل باندې ته موږ بادل وایو
صحیح والعزا اپا تکلیف رسولو باندې یعنی چې تا کمی صدقې کړي دي چې سره د احسان کړی دی سبا ورته یادې یا سبا هغه سړی په تکلیف کې دی وجه چې دې زما د احسان لاندې ما ته سویل نشي. الله تعالی فرمایي تا هغه پرون چې کوم صدقه کړې هغه په بیړه کړه دا غي خیرات کې کوم ثواب هغه ختم کړ. کلذی پشاندا کس ينفق مالو چې هغه لګي مال خپل ریا الناس د خلقو د خودنه لپاره د څه لپاره د خلقو د خودنه لپاره شو اپ لپاره خود نمایي لپاره ولا يؤمن بالله عقیدنا ساتنا الله باندې والیوم الاخر ان روز د اخرت باندې فمثله نو مثال د صدقې د کمثل صفان الپشان د اغمینی تیګه ده صاف تیګه څه صاف دا سوای لکه دا څه پستا مہینہ موږ ورته مہینہ وایو لکه مہینہ تیګه غله تراب چاغه باندې لګرد پروتي فاصابه وابل ورسیږي ته تیز باران فترکو صلدا نو پریږي هغه مہینہ هغه گرد غبار کې ختم شي. نو الله تعالی فرمایي دا چا چې صدقه وکړي سبا یې غسلی باندې احسان زبات ک یې هغه تکلیف ورکو دا داسې لکه په ګټه لګه خاره پاته او باران پرایا خاور یوړه دوم په خپل ارته باندې داسې تیز بارانو کې دغه صفا پاتې شي د ثواب په اعتبار باندې صفا پاتې شي. لا يقدرون على شيء تعالی ودره تبسم اسوای وګه لا يقدرون على شيء لا يقدرون د قدرت نلري على شيء پس سیز باندې مما کسبوا دا غشینه چې دوی کړل والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی ہدایت نو کې قوم کافرانو ته ومثل الذين امثال دا کسان ينفقون اموالهم چې غي خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله دا الله تعالی د خوشنودۍ لپاره مرضات معنا خوشاله لپاره وتثبيتا من انفسهم اد هغه یقین په اساس چې کوم د دوی په زړه کې دی یعنی دا یقین د چې دا کومه پیسې د خرج کوم په دې لاره کې د دې په قیامت پر ورځ باندې الله مال اجر راکړي دا یقین دی. کما فل جنت د دوی مثال پشان د هغه باغ دی بربوت چې پوچا تزمکې کومه ځمکه باندې بلوړ ځمکه اصوابها وابل چې هغه ته ورسید تیز باران فآتت کلها ناغي ورکمه وخپلا فروټ خپل زیفین ډیر زیات زیفین معنا ډیر زیات فروټ وکړه فإلم يصبها وابل کون رسید ورته تیز باران فتول نو چې تزمکه ده او چې شبنم په وریږي سپکی شبنم په وریږي نو الله تعالی فرمایي تول معنا شبنم چې شبنم باندې داغي خرابي کیږي. والله بما تعملون بصير الله تعالی پاک عمل چې تاسو کوي لیدل کړي اي ود احدکم آیا خوخی او د تاسو ان تکون له چې وید د جنت یو باغ من نخیل د خرماو و اعناب د انګورو تجری من تحت الانهار چې رواني داغه د لاندې نهرونه له فیا من کل الثمرات د پاره وي پدې کې من کل الثمرات هر قسم فروټ واصابه الكبر ورسید د تا الكبر بوډاواله یعنی دې بوډا شه نو الله تعالی فرمایي یو سړی په خپل د کار کولو په قصد کولو باندې قادر نه دی. ماشومان بچی دي خو یو باغ شته د اغین د ټول ضرورت پوره کړي. نو الله تعالی وایي چې واستبه دا غواړي چې په دغه بوډا حالت کې ستاغه باغ باندې افت راشي او ټول وسوځي باغ باندې افت راشي او په ذمہ دي هغه ماشومان بچیون دي دا غي در سره فکر فسړلې ولې کوي. نو الله تعالی فرمایي دا کوم سړی چې ریاکاری کوي د خرچې نه بعد او د الله لپاره کې د لګولو نه بعد دا داسې دی لکه په باغ باندې ځان له خپل اور واچي. آیا ود احدکم آیا خوخی او د تاسو چې وید د پاره باغ من نخیل د خرما او عناب د انګورو تجری من تحت الانهار چې رواني داغه لاندې نهرونه له فیا وید د پاره په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسم فروټ واصحابه الكبر ورسیدت بډاواله وله ذریه ارذر پار اولاد او ضعفاء او کمزوری المشومان فاصابها اعصار نراغ فاصابها اعصار نورسید دی باغ تا اعصار یو تیز سیلای تا سیلای وای تیز هوا چلیږي
فيه نار چپاغے کے دسوزول طاقتو فاحترقت دا باغ سوزید. اللہ تعالیٰ فرمائی تاس دا غواړي چې تاسو باغ سره دغه چلو شي چې تور ته حاجت مندو می یسو کوم دا نه غواړي. الله تعالیٰ وایي چې کوم خرج دې الله په لار کې کړی دی هغه پسې ما هغه سړي ته تکلیف ورکوا مو ور باندې خپل احسان ذکر کوا دا داسې نه خپل باغ ته چې په خپل اور واچو. کذالک یبین الله دارنگ بیانے اللہ تعالیٰ تاستا الایات مثالنا لعلکم تتفکرون دید پارے تاسو فکرو کئی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتنفقو خرچ کوئے من طیبات دا حلال و آغنا کسب تم چتا سکم گٹری دی ومما اخرجنا لکم ادا آغا فصلنا چراوستری دی ممتاد پارا بین الارض دزمکنا خرچ کوئے دا نقد مال نهم اکم فصل چی لکی گی دا غینم خرچ کوئے ولا تیمم الخبیث امیرا دکوئی گندم الخل من خداغینا تنفقونا چی خرچ کوئی لار دا اللہ کی لکہ مثلا قندہار کے لئے دیر غنم شو یو غنم آغا دی چی صفا او وچ دا سنبال کر او بل غنم آغا دی چی غیبان دو ہفتے باران ورده سو شو دو ہفتے باران اسا خود دربجن شو مونگ دربجن ویو دا غیر ڈوڑای نجولی گی نو تاویر اگر خدای پنم بے خیرات کر سلوی دا سے کار مازر مزواخا گندش مازوان پیرات مورتوا ولا تیمم منتظر المثل دے وی بوډای نه ډوډۍ په تنور کې وګورځي دا د بوډای نه ډوډۍ په تنور کې وګورځي دا نه ټول د ایرو ګنده شو د څه شي د ایرو ګنده شو نه غیر واسطه خدای په نوم به ورکو. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون چیغینتا سو خرچ کوئی دا اللہ لارا کے ولستم بعاقذ اعلی کے تے پخپل قبلولو تا تیار نے کستا چابانی حق ہوئی او دغه سے گندش استا پاگا حق کے تعالی درکی تی قبلو تا تیار تو وطا ما دا سو شیدر کرو اللہ تعالیٰ فرمائی تنبا پر نمبالو گندش نور کے الا ان تقبضوا فی مگر علا چی چشم پوشیو کہہ دے کہ وعلم اپوشے چتا کی سر اللہ تعالی بے پرواہ دے حمید تعریف ویرے شویرے الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو دخوارائنا دفقرنا تا تو خبردار بولے خرچی مرچی مکوا چارا خیرات ورنہ کی ازان لبو گے پادشی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء الشیطان وسوسے کہتا است بالفحشاء دا گند طبیعت تو گند طبیعت تے بخل سشے بخل مانا مائزر واللہ یعدکم اللہ تعالی وعدہ کہتا سرا مغفرتا منہ دا مغفرت دخپل جانب نو فضلا او دا مہربانے واللہ واسع غلیم اللہ تعالی واسع وسعت والدے علیم علم والدے یوت الحکمتا ورکی اللہ تعالی دانشمندی حکمت مانا دانشمندی و عقل مندی و پا خبر پویدل من آغا چاہتا یشاو چیرا دیو کی ومن یوت الحکمتا اچالا چی ورکرش حکمت و دانشمندی فقد اوتی خیرا کثیرا نو ورکرش دت دیر خیر وما یذکرو خون پوئی جی دے خبر بانے الا اولو الالباب مگر دا عقل مالکان ذکر بے عقل خلق کچھوی ای خیر دیتا ہوئی جی سڑی سر پیسے سو رہی سر پیسی اپنا پٹی سو رہا او دا عقل مالکان اگئی دیتا گوئی سڑی کے علم و دانشمندی سو رہا وما انفقتم من نفقت اگر چتاسو خرچ کوئی دس خیراتنا او نظرتم من نظر یا بطور وفائی وعدور کوئی سمال فإن اللہ یعلمو نو اللہ تعالی خبر دے غیبانے وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان دا پار مددگاران ان تبدو الصدقات کتاسو خکارور کوئی چیرٹی او صدقات فنعمائی انو دا خبر دا وَإِن تُخْفُوهَا اگر تاسو پٹور کوئی صدقہ وَتُؤْتُوا وَالْفُقَرَاءَ ورکوئی فقیرانو تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دا دیر بہتر تاز پارا نو دے زائد دو مسئلے دی یو مسئلہ خدا دا چی اللہ تعالیٰ وی کارا ورکی خیرات تخلق قرآن دے چالا نو جائز خبر دا فشر جائز خبر دا خو کپٹے ورکی چی سوک انوینی دا دیر بہترین خبر دا چی پٹے ورکی چی سوکی ونوینی دا صدا دا دیر بہترین خبر دا وجہ دا چی یو کو دا تا چی دا خلق اڑاندے ورکے ممکن دا شیطان دی دوکہ کی ریاکارائی کی دیواچے سکی دیواچے خود نمائی کی دیواچے نو ثواب با دی زائشی او چی پٹے ورکے انتا خود نمائی کو کی نا زکی چاونوی دنو دا یو خبر دویم خبر چی یو غریب سڑی تا
ښکارا د خلکو وړاندې خیرات ورکې، دا لږه پیسې دې زکات واخله یا دا لږه صدقه دا واخله. نا غریب انساني غیرت خو لري، انساني حمیت لري. داغه په ذهن کې یو خبر راځي، کاش چې زه غریب نه وای چې خیراتو ته خو بلاس نه نیولې، چې زه غریب نه وای چې خیراتو سره مې لاس نه نیولې. خلکو نظر کې به سوره سپخ کار شي. نو الله تعالی وایي چې ورکې ولا د خلکو د نظر نه پټ ورکې چې داغه عزت نفس زخمی نشي، چې داغه عزت نفس مجروح نشي. ځکه هر انسان څه لري؟ عزت نفس لري. نو داغه عزت نفس مجروح کوا، یعنی د خلکو نه پټي ولا ورکا. صحیح؟ دا دوه مسلې. او دریمه مسله ده چې ان تبدو الصدقات، فرضي صدقه لکه زکات، فرضي صدقه لکه زکات، دا چې ښکارا ورکې نو خبره ده چې نور خلکو ته ترغیب ملاوي شي چې مونږ باندې زکات فرض ده، مونږ یې ورکو. او ان تخفوها نفل صدقه چې سړی د خپل ځان ورکوي، هغه چې پټه ورکې نو خبره ده. دا دریمه خبره. څلورمه خبره ان تبدو الصدقات، که چیریټي ورکې ادارې لا سره ورکې لکه مسجد ته صدقه ورکې، چرته مسجد ته ډونیشن ورکې. نو الله تعالی وایي چې ښکارې ورکې نو خبره ده چې خلک تشویق شي، چې څه وشي؟ چې خلک تشویق شي. او چې ورکې یې فرد ته نو هلته خبره ده چې پټې ورکه چې د هغې عزت نفس مجروح نشي. فهو خیر لکم، دا ډیر بهتر د تاسو لپاره. ويكفر عنکم، الله تعالی به ورجی عنکم د تاسو نه من سیئاتکم بعضې ګناهونه ستاسو. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی په چې تاسو عمل کوئ خبردار دی. لیس علیک هداهم، نشته د تا باندې هداهم هدایت د خلکو، یعنی ستا کار صرف دوی کنوینس کول دی. ستا کار او پیغمبر دا نه ده چې خلک به جنت ته رسي. جنت ته خو به دی په خپل کردار دي، په څه به ځي؟ په خپل کردار به ځي. نو پیغمبر علیه السلام به یې ما خو دومره ښه بیان وکړو، خلکو ته مې محنت وکړو، دا خلک ایمان ولري. نو حضور علیه السلام به دې سره اپسټ کېده. څه به کېده؟ جو یو سړی لګي دینی محنت کوي او خلک یې اوري نه بلکې مخالفانه پروپاګاندا، نو سړی اپسټ شي ورسره. نو پیغمبر علیہ السلام له الله تعالی تسلی ورکړه چې ما ستا دا ذمہ داری نه مقرر کړې چې ته به د خلکو نه مسلمانان جوړې، ما ستا ذمہ داری دا مقرر کړې ته الله پیغام ورته ورسوه، بس تا ورسو نور بیا دې پرېږده. لیس علیک هداهم ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یهدی من یشاء، ہدایت ورکیا چاہتا چې وی غواړي. وما تنفقوا من خیر، هغه چې تاسو خرج کوئ د څه خیر نه فلانفسکم، دا تاسو د ځان لپاره دی. وما تنفقون، ان خرج کوئ تاسو الا ابتغاء وجه الله، مگر د الله تعالی د رضا لپاره. وما تنفقوا من خیر، چې تاسو خرج کوئ څه خیر یوفى الیکم، داغه پورا بدل بدل کول شي تاسو وانتم لا تظلمون، تاسو رضایته بنشي کوله. اوس الله تعالی فرمایي چې صدقات لومبه چا ډول کوي، چې سه احسان کې لومبه چا سره وکړه. نو خدای وایي خصوصا هغه غریبانو ګوره چې هغه دینی خدمت ته ځان وقف کړی دی. څه ته ځان وقف کړی دی؟ دینی یعنی یا جهاد ته ځان وقف کړی دی یا دینی علوم ته ځان وقف کړی دی. لومبنه استحقاق دا غي دی. للفقراء الذين، اغا فقیران تا احصروا فی سبیل اللہ، چی اغای بند کړی شوی دی پلار دا اللہ کے. نو څنګه بند کړی شوی دی پلار دا اللہ تعالی کے؟ یعنی یا جہاد گئی یا علم دین حاصل ہے، یا د علم دین خدمت کے علماء دی. ځان له قسم مسم نه کړه. الله تعالی فرمای باید چې دا احسان من به غي سره وکړي. لا یستطيعون، اغای وسن لري، نو وسکن لري، فرصت ورته نه ملاویږي. موږ ورته فرصت وایو، فرصت نه ملاویږي ورته ضربن د سفر کولو پزما کې تجارت لپاره. ځکه کو ټول مولیانو هم تجارت شروع کړ، نو بیا دینی خدمت کی لږ زور سره نه کی. اوس زه تجارت کوم، زه بیا دا سبق ور دا سبق ور تیار زه به ټول راستړی ملک شیرشاه په شان په اکشنونه وګرځم. نو بیا دا خدام بس لا قاو په خې شو دشم. صحیح، ځکه سهار به بیا 5 بجې اکشن ته ورځم. یحسبهم الجاهل، والله تعالی فرمایي چې کوم سړی د دې د حالت نه خبر، د دې عالم د حالت نه، د طالب د حالت نه، د مجاهد د حالت نه. صحیح، نو داغه خو عزت نفسي هغه چاته وای خو نه چراکا. الله تعالی فرمایي چې یحسبهم الجاهل، خیال کوي دوی باندې بے خبره سره. د جاهل نه مراد بے خبره. اغنیاء، خیال کوي دوی باندې د مالدارو من التخفف، د دې وجه چې هغه ځان د سوال نه بچ ساتي. د خلک چانه سوال نه کوي، ګداګری نه کوي. والله فرمایي
چې تعرفون بسیماهم تبدوی پیجنې په نشانې او په علامې ردوی لا يسألون الناس الحافا دی غواړي نه د خلقونه بالکل وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو خرج کوئ د څه خیر نه فإن الله به علیم الله تعالی غیبان عالم دی الذین آکسان ينفقون اموالهم چې هغه خرج کوي مالونه خپل باللیل د شپې والنهار د ورځ سرا په پټا او علانیه په ښکارا فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پاره اجر د دوی د پنځ درب د دوی ولا خوف علیهم نشتر ير دوی باندې ولا هم يحزنون ان بدوی فکر منشي نو بس مسله مخکې درې بار اهمه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته عن الليل وعن النهار أو یو دعا کې مونږ ته شکر زموږ د حج سفر به برکت کې الله تعالی ټول مسلمانانو حج او عمره قبول کړي عبادت الله قبول کړي الله تعالی تاسو ته بیا د توفیق درکړي الله تعالی مونږ ته بار بار د توفیق راکړي چې خپل کور د حاضر سعادت را نصیب شي الله زموږ سفر به برکت کړي او د مناسکو کما حقه د ادا کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی